معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک دا ډېر عظیم شخصیت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دعا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک ته کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک بارک فرمای معاویه رضی الله تعالی مبارک زما د جسم سره کومه حصہ لګېدلې یا الله هغه د علم او صبر نه ډک کا. نو امیر معاویه هغه شخصیت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دعا کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رازدار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې زما رازدار امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک دی او فرمایي چې څوک د دې سره محبت کوي هغه کامیاب شي او چې څوک د دې سره بغض ساتي هغه ناکام شي. نو د امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک سره مینه وکړي محبت وکړي عظیم شخصیت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په یو موقع باندې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک او حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک هغه مبارک د مشورې لپاره د یو کار د مشورې لپاره وغوښته او هغه مبارکانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک هغه مشوره ورنکړه نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې امیر معاویه حاضر کړي. امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک د مخامخ دغه کار کېږدي او ځکه چې امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک هغه ډېر قوي دی او امین دی. او بیا فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په ورځ د قیامت په الله رب کریم په د باندې د نور صادر اچي امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک باندې. نو ډېر عظیم شخصیت دی. نو نبی علیہ السلام مبارک دې لپاره دعاګانې کړې دي او څوک چې دې سره محبت ساتي هغه انسان به کامیاب وي، څوک چې سره بغض ساتي هغه به ناکام وي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رازدار صحابي او دی با نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم وحی براغله هغه به دی لیکله دا کاتب وحی هم د مبارک د امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک سره موږ تاسو ته پکار چې هغه سره محبت وکړو. دا ویډیو مخکې د الله د رضا لپاره نو موږ سره شیر کړئ چې څوک د امیر معاویه رضی الله تعالی مبارک سره مینه محبت ساتي هغه به دا ویډیو خامخا شیر کړئ. جزاک الله خیرا.